السلام علیکم. د تیر شپږ کالو کې به تاسو یو لفظ ډیر اوریدلی، سیسیلین مافیا. سیسیلین مافیا لفظ پاکستان کې ولې دومره مشهور شو؟ کو تاسو خیالي پاناما یو کیسو یو سکینډل راغلی و چې ټولي دنیا کې څه ډیټا لیک شوی و او هغې کې د مختلف ملکونو د سربراهانو او د کرپټ پالیټیشن چې کم په مختلف ملکونو کې جایدادونه دي د هغې حساب کتاب راوتی و. هغه کیس چې کله عدالت ته راغی نو هغې ته پاناما کیس وی او هغې کې نواز شریف دلی بوري طرح پنساو شوي ځکه چې هغوی د هغې څه ثبوتونه نه ورکړي چې په لندن کې د ایون فیډ دا فلیټونه چې دي دا دوی په کمو پیسو اغستی او دا پیسې څنګه لندن ته تللی وي. دا د منی لانډرینګ هم ډېر کیسو او دا مشهوره وه چې کله موټروی جوړېده لاهور او د پیښور نو د هغې کیک بیکس چې هغه په دغې ځایونو کې استعمال شوي. کیکس بیک دې ته وایي چې تا یو ډیل وکړي، یو ټیکه ورکړي او ټیکهدار ته ووایي چې دا د سلو شی دی خو ته به ټیکه په 150 موږ تاله درکړو، دا 50 به واپس موږ له راکړي. دې ته کیک بیک وایي. نو دغه کار شوی. هغې کې دا سیسیلین مافیا ذکر په عدالت کې داسې راغی چې کله د دوی هغه طریقه کار عدالت کې سټډي شو نو جسټس سعید کوسا صاحب دوی ته ویلي چې دا خو دا طریقه کار ټول د سیسیلین مافیا په شانتې دی. نو ما وی چې ته نن تاسو ته سیسیلین مافیا ویم چې دا څوک او د دوی دپاره دا لفظ ولې استعمال شوی. د شمالي افریقې او د ایټلي په منځ کې یو جزیره وه، هغې ته سیسلی وی او دغه جزیره متنازعه وه. په دې باندې جزیرې ته د مختلف ملکونو خلک باشندگان راغلی، د سپین نه راغلی، د مصر نه راغلی، د شام نه راغلی، د اردن نه راغلی او دغلته آباد شوي. دوی به بیا د خپل قبیلې زور د پاره جګړې په یو بل کې کولې مختلف قومونو. په 1861 کې په دې قبیله باندې په دې جزیره باندې ایټلی قبضه وکړه او ایټلی بیا کوشش وکړو چې دا مافیا ختم کړي. دغه وخته پورې دوی ته سیسیلین مافیا چا نه ویلې، دا قبایلي به یې ورته وي، جګړالو قبایلي به یې ورته وي. نو دوی چې کله دغلته په 1861 باندې بیا د اپریشن فیصله وکړه نو دغه قبایل چې وو کم چې د یو بل سره جنګېده دوی ټول متحد شو او ایټلی حکومت دی وی کو تا څه کاروایی وکړه موږ به ستا خلاف لړي جنګېږو. دوی هغه اراده ختمه کړه. بیا یو اګریمنټ یې ورسره وکړو د مافیا سره چې راځئ چې یو ځای حکومت کوو. د ایټلی حکومت دا اراده وه چې دوی سره لکوټي معاملات تېر شي، دوی به بیا کمزوري کو او موږ به په خپل عملداري قایمه کو. دغه شي کې سیسلی دغه مافیا چې وه هغه چې کله د حکومت سره مل کې کار شروع کو ډېره زیاته مضبوطه شوه. هغوی دا چلو کو چې په عدالتونو کې خپل ججان برتي کړه، په پولیس کې پولیس والا برتي کړه، په فوج کې خپل خلک برتي کړه، په ځای په ځای خلک برتي کړه او دومره مضبوطه شوه چې بیا په د ایټلی د حکومت وس نه رسېدو او دغه وخت کې دوی ته سیسیلین مافیا نوم ورکو. هغه دومره سټرانګ وه چې د چرچ پادریانو بم د سیسیلین مافیا ته وی چې موږ د خلکو نه محفوظ کې او هغوی به د پیسو دپاره هر کار کو. هغوی غټ کار چې ډرګ ټریفیکینګ و، د منشیاتو کاروبارو او هغوی به د خپل دغه نه یو حلف اغستو، هغې ته به عمراټه 224 وي دغې حلف ته. پای کې به دا ډېر زیات شک و خو یو شک پکې دا و چې ته به په خپله هېڅ قسمه منشیات نه کې او څه کاغذ باندې به دستخط یا ریټن نه کې چې پولیس ته ستا ثبوت میلاو نه شي او که تا سره چا زیاتي وکړو نو ته به هېڅ چاته نه وې، په خپله به انتقام اخلې. کو تا چا سره د خپل زیاتي شیر کو مطلب دی چې ته کمزور یې او کو چا به د دې حلف روګرداني کوله د هغه سزا مرګ و. دا دومره مضبوط شو چې دوی به ججان وجل چې چا به د دوی خلاف فیصلې کولې، پولیس چیف یې وجلی و، د فوج سره یې جګړې کړې وې، په بیوروکریسي کې سیاستدانان چې به چا د دوی خلاف څه فیصلې وکړي اب یې ووجل. دا سلسله را روانه وه. کله به حکومت اپریشن وکړو خو کامیابېدل نه. سیسیلین مافیا ډېره مضبوطه وه. اخري په 1980 کې توتو رینا د دې سربراو اخري بیا د هغه گرفتار شو
او بیا په 1986 کې د دوی خلاف یو ډیر غټه پیمانه باندې ټرایل شروع شو چې هغه ته ټولي دنیا نظرونه او په 1992 کې هغه ټرایل ختم شو او د دې سیسیلین مافیا چې څومره ورکرانو ټول گرفتار شو، جیلونو ته شو، سزاګانې شوې، مړه شو او د دې خاتمه وکړه. دوی دومره کړي چې کم سیاستدان به دوی خلاف قانون سازی کوله ابه مړ کو. نو دغه ته سیسیلین مافیا وی. د دوی یو بل کار ډیر اهم و. دا دوی داسې اهم و چې دوی به هر چا له ډېر غټ رشوت داسې آفر به وکړو چې ستا نه به یې وار وپارخطا کړه. مثال در کوم چې ستا 10,000 تنخوا ده، ته چېرته واړه 200-300 رشوت تلې او هغې سره ژوند تېری. د دوی چې به په تا کار راغی ستا به تنخوا 10,000 وه، ده به درته 2 کروړه رشوت آفر کو، ستا نه به یې وار وپارخطا کو. بیا به د دوی هغه کار هم کو، د دوی سره به شامل شوي. دغسې به دوی کروړونه تقسیمول او هر اداره کې ججان د دوی سره و، پولیس کې افسران د دوی سره و، په فوج کې ورسره و، په سیاستدانان الیکشن کې وردن نکړه، هغوی ځان له په پارلیمنت کې کېنول. نو دغې وجې نه به دوی د سیسیلین مافیا وي چې دوی جړې ډېرې مضبوطې وي. آصف سید کوسا چې دا سیسیلین مافیا ذکر کړو، نو تاسو کو د نواز شریف د سیاست وګورئ، هغه هم په دغه ترتیب سره روان دی. هر چا له رشوت ورکول، هر چا اغستل چې څوک نالي د خپلې لارې نه لر کول. الله دې زموږ په پاکستان رحم وکړي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي، د سیسیلین مافیا د هسټرۍ نه به پوه شوي وي. کوم ویډیو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، دوستانو سره شیر کړئ او زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل سبسکرایب کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریہ.